الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم سورة الانعام وما پارا درئتیایم نمبر آیت دی پمخی رکو کی دا ابراہیم علیہ السلام دا کافران و سلام مناظر ذکر شوا اس پدے رکو کی اللہ پاک دا ابراہیم علیہ السلام کامیابی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام پدے مناظرہ کے کامیاب شو مشرکان کافران ناکام شو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دخبل یوالی دلائل ورکڑیو نو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک پہ یوالی باندی مشرکان تا دلائل اڑان دکھڑی قوم لا جواب شو دخبل شرک مبارک اس قسم دلیل نلرلو نو اللہ پاک فرمائی چدا دلائل منگ ابراہیم علیہ السلام تخودلیو او زمانگا خوخدا چا منصوب پا درجو باندی اچتو ابراہیم علیہ السلام منگ پا درجو باندی اچت کو بیا اللہ رب العالمین فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام باندے منگ دا فضل کرو چھ ددب اولاد چھ منگا دیر پیغمبران پیدا کرو ابراہیم علیہ السلام پا بچو کے اسحاق علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام پا بچو کے یعقوب علیہ السلام او دے یعقوب علیہ السلام پا اولاد کے اللہ پاک دیر پیغمبران را لے گئی دے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد دی نوح علیہ السلام پیغمبر جوڑ کرو او دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے ہم منگ دیر پیغمبران لے گئی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام چی دا داود علیہ السلام زویلی ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دا پیغمبران منگ دا نوح علیہ السلام پا اولاد کرا لی گئی دین علاوہ زکریہ علیہ السلام او دا دزوی یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام پا خاندان کی الیاس علیہ السلام دا من پیغمبران لا لی گئی ابراہیم علیہ السلام پا بچوں کی اسماعیل علیہ السلام او دبی پا خاندان کی الیسا علیہ السلام یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام چید ابراہیم علیہ السلام رور حاران دا غزویو لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام قرارو دا پا خاندان کی یہ طولت ہم فضیلت ورکڑو بیت ہم نبوت ورکڑو پیغمبری ورکڑو بیا بازی ددی پلاران ددوی اولاد ددوی رنا اغیتهم من ہدایت ورکڑو لیکن باز تم ورکڑو باز تمو نو ورکڑو بیا اللہ رب العالمین فرمائی چھ دغا پیغمبرانو تکم دن ملوشو دا ہدایت او دی اللہ رب العالمین دخل عبادت دا پار خاص کرو بیا اللہ رب العالمین دا شرک قباحت ذکر کی چی دا شرک دمر عظیم جرم دی کہ دا پیغمبران سرد نبوت بالفرج والمحال بیم دا شرکو کندوی تا ہم نقصان نسی شرک دمر الوی جرم دی چی پیغمبر تا نقصان نسین و امتی تو پتریق اولا سر نقصان نسین دا شرک دا وجد انسان کو اعمال تباہ کی اور بیا اللہ پاک فرمائی چدا پیغمبرانو دیتا من کتابنا ورکلو
د دین پوها او د آخرت د پاره د تیارې علم مو ورکړو نبوت مو ورکړو کچری یو انسان دغه کتابونو باندې دغه پیغمبرانو باندې انکار وکي دین دا نه مني نو موږ با د دوی نه بعد نور داسې قسم خلق پیدا کو چې هغه به دا کتابونه مني او بیا تفسیر جلالین لیکي چې دا خطاب اهل مکی ته چې اهل مکی د مکی خلقو کتاب دا پیغمبران نه مني د دوی دا نبوت نه مني دا کتابونه د الله نه مني تاسو نه علاوه به نور خلق ز پیدا کړ چې هغه به دا مني او هغه مهاجرین او انصار صحابه دي کدی پیغمبران منل دا غوی نبوت منو کتابونه منل د مکی مشرکان په خلاف دا هغه خلق چې دي الله هدایت کړ بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا مخکې کوم پیغمبران تیر شو اتلس پیغمبران په دې ځای کې ذکر شو د دې پیغمبرانو په طریقه باندې ته هم روان اوسه اوس په څه طریقه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک جامع الکمالات مجمع الکمالات پیدا کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک ټول کمالات ورکړي نو مخکې پیغمبران ذکر شو چې هغه کې کم کمالات هغه کمالات تم ځان په ټول راوړل لکه پیغمبران په مصیبتونو باندې صبر کړو تم په صبر کړو پیغمبرانو ته قسم قسم منسوبې جوړې شي ته هم هغه باندې صبر کړو پیغمبرانو د الله پاک د یووالي لپاره څومره قرباني ورکړي ته هم هغه شان کوه پیغمبرانو د الله رب العالمین دین په کومه طریقې سره خلق ته رسول ته هم رسوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نور پیغمبرانو په نسبت باندې ډېرو کمالات ځکه الله پاک اول هغه پیغمبران ذکر کړل او دا غینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دغه پیغمبرانو په شان تم کوه څنګه اعمال صالحه غي کړي دا شان کوه څنګه الله د دین لپاره قرباني ورکړي هغه شان کوه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مجمع الکمالات کېدل نور پیغمبرانو په نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک ډېر فضیلت ورکړي د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء او د ټولو پیغمبران نه زیات فضیلت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه الله پاک اخیره کې راولي نور پیغمبرانو ته چې ځان لکم فضیلت ملو شو الله پاک نبی علیہ السلام ته ټول ورکړي او بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل ذمہ داری د اعلان حکم کړي د مکې دي خلکو ته د دین بیانې او دا بدبخت دي نه په دې صاحب مخالفت کوي نو دوی ته وایا چې تاسو ته دین بیانو کوم نه او کنه مني ستاسو نه پدې باندې سنغواړم کوم منو ستاسو خپل کامیابی او کوم نه منو نو ما ته به نقصان نشته خو ګوردا یاد ساتي دا دین او دا قران دا د نصیحت کتاب دا دین او دا قران دا د انسانانو او د پیریانو د ټول د پاره د نصیحت کتاب نو کتا سي نه مني نور به سو مني و نقصان به ورستاسي او ما شان خوشو د مکه مشرکان او ویل سرداران د نبی عليه السلام مخالفت وکړ الله جل شانه غیل عذاب ورکړ او غریبانان خلق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګتیا وکړه الله رب العالمین په دنیا کې هم عزت او آخرت کې هم عزت ورکړو معلومه ده چې عزت د په دین کې او زمکه زونه غټ سرداران د خپل وخت بادشاہان لیکن د نبی علیہ السلام په مخالفت کې غي نقصان او د نبی علیہ السلام صحابه څومره غریبانان چې د وحد په شهیدانو کې د ډیرو صحابه یو صادر کفن پوره غریبانان دومره او عزت څومره الله پاک ته د خپل رضا مند اعلان په قران کې کړی او الله پاک د دنیا کې د جنت خوش خبره ورکړي
دا کمال پا دین کی دی معلوم دا شوا چې انسان عزت واړي دا په دین حاصل دی او که انسان په دنیا باندې عزت واړي نو دا اسی خیال دی الله جل شانه فرمایي وتلك حجتنا او دا زمونږ حجت آتینا چې موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام علی قومي په مقابله د قوم د ابراهیم علیه السلام کې نرفعهم اوچتو درجات درجی من نشاء چاته چې موږ وغواړو ان ربک حکیم علیم یقینا ستارب زیاد حکمت والو په ذات ووهبنا له اسحاق ويعقوب من ورکړو ابراهیم علیه السلام ته بچی اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام وسی کلن دا ټول چې دی هدینا موږ دې ته هدایت کړو ونوحن هدینا نوح علیه السلام ته هدایت کړو من قبل وړاندې د ابراهیم علیه السلام نا ومن ذریه او د اولاد نوح علیه السلام تا اولاد نوح علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام دی و سلیمان و زید داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام دی ټول تم ہدایت کړو وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ من بدل ورکو نیکانو ته و زکریا علیہ السلام و یحیی علیہ السلام چې زوی دی و عیسی علیہ السلام چې زوی د بیبي مریم دی و الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول نیکان خلق و اسماعیل علیہ السلام چې ابراهیم علیہ السلام زوی دی و الیسع علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام چې د ابراهیم علیہ السلام مراد دی وکلن او دا ټول فضلنا علی العالمین من فضیلت ورکړو دي تا په ټول مخلوقات د خپل وخت باندې ومن آبائنا بعض د پلارانو د دوینا و ذریاتهم او د اولاد د بعضنا و اخوان او بعض د دویتا وجتبینا هم ورکړو دي هدینا من هدایت کړو دي الى صراط مستقیم د دین اسلام ذالک دا هدایت والا خلق دي هدى الله دا هدایت الله دی یهدی به من یشاء الله هدایت کی پدی چاته چوغواړي من عبادی د خپل بندگانو ولو اشرکوا او کچر بالفرج والمحال دانه کان خلقم شرکو کی لحبط عنهم ما كانوا يعملون نخامخا برباد چا کار نچوي کم نه کې کړی دي اولئک الذین دعکسان دی آتیناهم الكتاب چمنګر کړو دي د کتابنا والحکم د دین په والنبوت او پیغمبري فإن يكفر بها هؤلاء كچر كفر کی پدغ دین باندې دامکی خلق فقد وكلنا بها فتاقيسا من بأسبار حوال بكودي دين تا قوما داسقوم ليسوا بها بكافرين چدی بنوی انکار کرون کی ددی دیننا چاگا صحابہ دی اولئک الذین دا خلق دی هدى الله جل پاک دی ہدایت کرو فبهداه مقتدی پس ہدایت دی پیغمبران باندې تم روان ہوسا قل تو فرمایا اللہ اسألکم علی اجرا زنوارم ستاسنا پدی دن باندې سبدلا ان ہوا نددا قرآن کریم الا ذکرى للعالمین مگر نصیحت ټول مخلوقات د پاره دی واخر